رب العالمین فرمائی چھے زد سرکل مدد کم دا اللہ دا مدد مقابلہ کے سوکم مخیل نشیرات دے کہ ذرا سر مدد کم نو تاسو سوک نشی رسوا کول او کزمو رسوا کم نو تاسو سر مدد نشی کول این انصرکم اللہ کا اللہ دا سر مدد کی فلا غالب لکو نو تاسو باندے سوک غلب کون کی نشتا او اللہ وی کزم و رسوا کم مدد دا سر و نکم سوک شتا چی تاسو سر مدد کی نا اللہ وی پا ما بروسہ کوئے او دا دی مثالون منتا اللہ خودلی دی دا بدر پا غزا کے 314 مسلمانان 313 او کافران تقریباً زر کسانو 900 یعنی زر کسانو تقریباً کافر ټول مسلحو ټول سر وستے مسلمانانو سر ات توری دی باقی سر دا کجورو ڈانگو ندی کافرانو سر اویا اسو ندی مسلمانانو سر 200 ندی کافرو سر اوسو خان دی مسلمانانو سر اویا خان دی اویا خان دا اوسو مقابلہ 200 دا اویا مقابلہ ات توری دا 900 تور مقابلہ دا کجورو ڈانگ دا تورو دا نیزو مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگرو سر مشورہ کئی چه سوکم مرگری حضور پاک تا وی فرمائی اللہ رسولہ سچ استاخ وخی منگ در سر مرگری کتب پا دریاب ورزی منگ در سر ورزو کتر دیر لری پوری منگ ورغرزے پا منگ سفر کے منگ در سر روانیو تول متفق دی در رسول اللہ مبارک سر او بیا دا دوارو جہان مبارک سردار اللہ تعالی سوچتائی دا اللہ نسوال کئی دے او سفر لاندے پاربے کے سفر تعریش ہوئی کم دے چے حضور پاک دعا کردے دا اللہ نا دا غا سفر لاندے اس پاک دے جماعت جوڑ دے مسجد عریش ہوتا او دیر پسارے حضور پاک اللہ تا جاڑی او فرمائی یا اللہ ما بنا رسوا کے کہ ما دے مرگرو شکستو منتا خدا زما رسوائی دا خدا ما بنا رسوا دے اللہ زما دا مرگری جیعو اگی دی خدا ہے دا نہر دی خدا ہے وفاتن خپیب لخپیر آگلی او کدا دے میدان کے مڑشو تر قیامت پوری بستا نم اغشتو والا گوری پاتی نشی جانلے صادر مبارک تشاعت پریوت حضرت ابوبکر صدیق اغا صادر روچت کو او پسر والا واچو حسبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول پاس بڑا بشو کرنا سب اوشی شہیدان بشو جنت تا بلار شو سچل بوشی اللہ آیت نازل کا سیحزم الجمع ویولون الدبر دا کافران با شکست من تختی با او دا با او تختی تازہ با اللہ مدد کئی اقا سے اللہ اقلا ابی سر و سامانا اس ور سرنو اغیل اللہ فتح ورکلا کافرانو کے اویا کسان خود مردار کرل اغا اویا کسان کے سربراہان مملکت اداوی ابو جہل و عطبہ و شیبہ و ولید و امیہ دے خلق اویا کسان شاعت اللہ سن ورلقونی والویت علل مدینہ شریفی تیبوت لگا اللہ خپلا خبر خکارک لو ثابت اکلا این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم چہ اللہ در سر مدد کئی نو سوک پتاسو غلبہ کون کے نشتا چہ اللہ مدد دا اللہ مدد
ولې د الله مدد مسلمانان دړنه د خدای د دین لپاره قربانېدل دا ټکي وره مسلمانان د پیغمبر شاته ولاړو او مضبوط کلک ولاړو اختلاف پکې نو او پیغمبر د ټولو مسلمانانو د لپاره د زړه نه دعا وغوښته د الله مدد راکړي دا خو د رسول الله مبارک سره خو یقینا الله مدد کوي بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه که یو مسلمان د الله د پاره کلک ولاړ دی قسم دی هغه سره الله مدد کړی یو مسلمان که میدان کې ولاړ دی هغه سره الله مدد کړی دی حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعی د مسیلمة الکذاب زمانہ و مسیلمة الکذاب د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړې دو کسانو د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړې و یو ته مسیلمة الکذاب وی بل ته اسود عنسی وی مسیلمة الکذاب د پیغمبر دعوه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د 300 احادیثنا معلومیږي او د قرآن شریف د 200 آیتونو نه معلومیږي چې د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر شتا نه راغلی دی او نه براش ختم نبوت عقیده دا ابو مسلم خولانی په یمن کې و او د دې مسیلمة الکذاب مخالف و نه ته پیغمبر نه پیغمبر خو محمد مصطفی دے صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمة الکذاب تا چوی دا ابو مسلم خولانی سر ورکوٹ سڑینو دے قوم مشرو وی ابو مسلم خولانی ستا دا علاقه سڑی دے ستا دا وطن انسان دے او ستا نمانی ستا نبوت و پیغمبری نمانی اغراوست وی تا زمان پیغمبری نمانی وی نا ته پیغمبر خو نه الله مې یو دی ما په ایمان راوړل او پیغمبر زما محمد رسول الله محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم بل نه او دا هغه انسان چې د خپل ایمان راوړو باندې چې د کله مسلمان شو او د ایمان راوړو نو په ایمان خپل کلک او پخته ولاړ وې زه پیغمبر ما ستاسو د کلی زمانه پیژنې وې خدای پیژنم چې ته دروغجن ته پیغمبر نه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وې دا سه سزا بدر کې ما چې یاد به وساته سچ دې خوخای کاو مسیلمة الکذاب خلق تخی خپل طاقت اورې بل څنګه نمرود اور بل کړي دنیا را جمع شوا دا سړی ما پیغمبر نه مني دا ابو مسلم خولانی او تاسو ګورئ زنن اور ته ورچو سوځو مې دی را واستوي دی اور ترې غرزوم مې کله به مې غرزه د ختم نبوت په عقیده چې زه قربان شم او ټوکړي ټوکړي شم نو زه به د خپل مبارک پیغمبر غېږې نه رسېږم پروا نشته چې اور ته سنگ دی غورځاو نو دوی الله اکبر اور ته ور شغال کړ الله په اور ګولې گلزار کړ څنګه په ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته غورځاو الله اور ته یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم یا اورا په ابراهیم یخشا خو سلاما معتدل یخ ډېر یخم نه کې د یخنه نه دل تکلیف ملوي شي معتدل اور په یخ شو معتدل شو اور مل شو ابو مسلم خولانی ته نه بار وروت مسیلمة الکذاب خيار کوی شو هغه چې کدل بل سزا ورکوم نو پتو لګي دته نقصان نه ور کوي راشد وطن نه وبس غري دا خلک ټول زما مخالف کیږي وای بس نور د تسنیم خدا چې کم پیغمبر باندې دی ایمان وروړي دا وطن تزا لا چلال مدینه منوره ته ورسید اوس دې زمانہ کې خو پیاده مزل وي خدای پاک مسلمه بیا مردار کړي چې
چې ورسید مدینه منورې ته او مسجد نبوي ته ورسید نو هلته خپل بستره او ګوډې موډې کېښودلې او ستن ته ودرېد لمونځ یې کوه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پرې راغی، هغه پرې راتېر شو. خو دا خبره ډېره زیاته مشهوره شوې وه چې مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی، اور په الله ګل ګلزار جوړ کړی دی، اور نه دی سوځولی د ختم نبوت په عقیده. دی چې ودرېد ستنې ته یې لمونځ کوه، حضرت عمر ولید هغه وپېژند چې دا د یمن دی. دا علاقې خلک پېژندلی کېږي. اوس که دلته یو پنجابی راغی او دلته یې لمونځ کوه، تاسې ټول پېژنئ چې د پنجاب یا د بلوچستان دی یا د سند دی، د خپل علاقې خلک هم پېژندلی کېږي چې دا د سوات دی، دا د اشنغر دی، پته یې لګي. نو هغه وپېژند چې دا خو د یمن دی. نو هغه ورته ودرېد چې ورېږه د ده نه تپوس کوم چې دا مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی چې دا حقیقت دی که ګپ دی. نو دی ابو مسلم خولاني چې کله سلام وګرځاو، حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي هلکه د یمن یې؟ وی یو. مسافر یې؟ وی یو. کله راغلی د یمن نه؟ بس دا را روان شوی مو سره ورسېدم. یاره مونږ اورېدلي دي چې په یمن کې مسیلمة الکذاب د دروغې پیغمبرۍ دعوه چې کړې وه، هغه یو سړی اور ته غورځولی دی. هغه سړی اور نه دی سوځولی، اور پې یخ شوی دی. دا حقیقت دی که دا هسې چا دروغه پراپیګنډه کړې ده؟ اخو همدې په خپله دی که نه ابو مسلم خولاني؟ هغه وی بالکل دا حقیقت، بالکل اور ته غورځاو او اور په الله ګلې ګلزار کا. وی تا هغه سړی لیدې دی ته پېژنې؟ وی او صاحب سړی پېژنم، ستا مخکې ولاړ دی، تا ته مخامخ ولاړ دی. وی تی وی او زه ورته غورځولم، ما ته وی په ما ایمان راوړه، ما وی په ته ایمان نه راوړم، ایمان ما په محمد مصطفی راوړی دی صلی الله علیه وسلم. د هغه نه پس بل پیغمبر نشته. ورته وغورځولم، اور په ما ګلې ګلزار کړه. د مټې ونیو حضرت ابوبکر صدیق لی بوته. حضرت ابوبکر دغه خلیفه د مسلمانانو. ورته وی ابوبکره یو سړی درته نه ښیم؟ وی څوک؟ وی هغه سړی درته ښیمه کہ دا حضور پاک پا امت کے دا ختم نبوت پا عقیدہ پاغ اللہ دا ابراہیم علیہ السلام یاد تازہ کرے دے. سنگ ابراہیم علیہ السلام نمرود اور تاو غرزاو او اور اونس وزاو. دقا رنگی دا پیغمبر یو امتیم مسیلمة الکذاب اور تا غرزولے دے، اور پہ اللہ گلے گلزار کرے دے. وی کم دے؟ وی دا ما سر چے ولار سڑے دے. این انصرکم فلا غالب لکم. اللہ قرآن شریف کی فرمائی کارا کئی اللہ پاک کہ اللہ تاسو سر کلم مدد کئی او کی در سرا سوک نشتا کہ دا اللہ پا مقابلہ کی ادری گی، سوک نشتا چستا دا پاسشی، سوک نشتا چتا ختم کی، سوک نشتا چتا مغلوب کی. اللہ قرآن شریف کی فرمائی دا ڈلی مثال ممدر کا دا بدر او دا یو عام انسان مثال ممدر کا بلم در تدر کو. یو بل صحابی دا خود تابعی دے، یو بل صحابی دے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زرار دا دیر عجیبہ صحابی دے، دی چه کل مسلمان شو بخپل اسلام دون خوشحال و دونا پر ایمان دیتا ہوئی چه زر مریان د صرف د خپل ایمان په خوشاله کې آزاد کړي. زر مریان مری ډیر زیات قیمت لري دیتا وای. دا زمون ایمان چې کمزور دی کنه، مون مری زادول صدقه خورستو خبره ده، مون هغه فرضي زکات نه ورکو، مون هغه واجب قربانی نه کوو. پمون چې د چا حق پوری دی پر دی حق نه ورکو، هغه باندې یو مری زادول نو، لیکن په ایمان دونه خوشاله دی. یا الله د ایمان غوندې نعمت تا مال راکو. لکه سړی په واده خوشحالي نو خیرات کوي کنه، په دې واده خوشحالي نو دی بلا خیراتونه، په حج باندې خوشحالي نو چې دی زی نو هم خیراتو کې چې واپس راځي دی خیراتو کې. د ماشوم په سنت دی خوشحالي د صدقو کې دی خیراتو کې.
د دوی په کویدن دی خوشحالی نو دی صدقه وکړي او دی خیرات وکړي ښځو له لوڼو له جامې جوړې م راوړي دا خوشحالی نو په ایمان خوشحاله و دی په ایمان 1000 غلامان او مریانې د ایمان نه قربان کړي دي یو ځای کې د کافرو سره جنگ و د حضور پاک د وفات نه پس دی په یو اس باندې سورو مرګرو نه جدا شو کافرانو گیر کړو یک تنها پاتې شو په اس باندې ډېر زبردست مجاهد و تور او نیزه ورسره ده کافر ته گیر چاپیره دی او دی لګیا دی ښه مضبوط جنگ کوي اسې ستړی شو دا مضبوطه خبره ده تاریخي خبره ده او ډېره کلکه او مضبوطه خبره ده په دې ځان پوه کې اسې ستړی شو اسې دومره ستړی شو که نه څاروی خامخا ستړي کېږي چې بس قریب و چې اس پرېوتی وي اس د قدم د اغېشتو بلکل نو څنګه انسان ستړي کېږي نو اس هم ستړي کېږي او اسې لږ لږ زخمیم دی او دیم ښه ستړی شوی دی یا خدایه اوس ما ته خو اس پرېوځي زما اس ته خو خولې وبی دی اس مې تږیم دی اس مې اوږیم دی د اس خپې کار نه کوي څه به کومه نو د سر ور مخکې کو اس ته په غوږ کې وایي ای اسا یا فرس ای اسا زه ګورې تا د خپل ځان دپاره او د دنیا دپاره نه زغلوم د الله د دین د بړایۍ دپاره دې زغلوم او زه پوه شم چې ته سست شوې پې دې سستې کړې او که سستي دې وکړه نو د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخکې به ستا شکایت پیش کړو چې ما خو جنگ کو ما خو جهاد کو خو زما اس ما سره وفا ونه کړله حالانکې ستړی کېږي ما ته پته ده چې سست شوې ما ته پته ده چې خپېرې ټینګې نه دي او سست دی قیامت په ورځ د الله په دربار کې د حضور پاک په مخ کې به ستا شکایت خوښه دې اوس خپله یاره چې دا الفاظ یې ووې نو اس وشڼېده الله پکې قوت پیدا کړ او اس داسې تکړه شو چې مسلسل 8 غنټې وجنګېده 8 غنټې بغیر د خوراک نه بغیر د اوبو نه مسلسل وجنګېد او دغه ضرر یې د دشمن د فوج نه بار راوست کامیابي خدای ورکړه نو چې انسان سره نه څاروي سره خدای مدد کوي دا پکې اس کې خپل قوت نو دا الله طاقت واچو نو مسلمان سره به خدای پاک ولې مدد نه کوي اوس بدل ته سوال راځي سوال به دا راځي چې دې زمانه کې مسلمان سره خدای ولې مدد نه کوي دا خبره مې دې پورې شروع کړې دې زمانه کې خو د فلسطین مسلمانان برباد د فلسطین ښځې کونډې شوې په یو یو کور کې 15 سړي او ښځې او ماشومان شهیدان شو د یو ښځې 4 بچي غونډ مري او داسې ماشومان یتیمانان او ښځې دي چې اوس هم د آبادو لاندې د دیوالونو د ګټو د خښتو لاندې پراته دي د اوچتوالو څوک نشته چې دیوال ته اوچت کړي او دا راوباسي او ښخې کړي د خلکو نه سرونه پرې شي نه په بوډا ده بوډاګان هم وجلې کېږي نه په ځوان د ځوانان هم وجلې کېږي نه په ماشوم د ماشومان هم ملالېږي بره نه بمباري کېږي لاندې نه توپ او ټینک ته ګولۍ پې ورېږي او نن د فلسطین مظلوم مسلمان خوله وازه کړې ده او ټول امت مسلمه ته چغې وي چې د خدای خاطر وکړئ اوبه خو راله راوړی که مدد نشئ کولی اوبه خو راوړی چې مونږ اوبه خو وڅښو که نه ډوډۍ خو راوړی که نه ډوډۍ نه راکوي اوبه خو راوړی که نه ماشومان بچي اومه خوله بچي د مرغۍ بچي ماشومان د فلسطینیانو بچو خولې واضح کړي دي او ای مسلمانانو د قیامت په ورځ به مونږ ستاسو ګیله کوو رسول الله مبارک شرق او غرب والا مسلمانا عرب او عجم مسلمانا
د قیامت ورځ به راځي او که به نه راځي هغه ماشوم بچی چې لږې عربۍ کې خبرې کولی شي هغه جاړې او چغې وایي هغه ماشومه جینۍ چغې وایي او جاړې چې تاسو خو مونږ پرېښودو د اسرائیلو ته د یهودیانو ته په مونږ خو یې ګاڼې وګرځولې زمونږ خو یې وجودونه وسوځول په مونږ خو یې اور بل که په مونږ د پاسه خو هغه بمونه راغورځوي چې هغه اور لګوي معنی نوم یې شو هغه بم راغورځوي چې هغه اور لګي په یو ځای راغورځېږي بلډینګ هم تس نس کې اور ولګي حالانکه بین الاقوام کې داسې بم غورځول ممنوع دي دا به نه غورځي ټول آبادي وسوځېدله کنډرات موږ ته خو د خور او لور پته نه لګي چې زما خور څه شوه زما لور څه شوه زما زوی څه شو زما خاوند څه شو موږ ډوډۍ جامه نه غواړو اوبه غواړو د خدای خاطر وکړئ موږ له یو بوتل اوبه راوړی د تندې مړه شو د قیامت پر ورځ بس د مسلمانانو ستاسو شکایت د خدای په دربار کې لګي او بل ورځ تاسو لیدل چې کوم د هغوی مشر اسماعیل هاني هغه هم شهید ولې الله د مسلمان مدد نه کوي سوال دلته راځي دا ولې نن خو د فلسطین مسلمانانو خولې واضح کړي دي مدد ولې نه کوي نن د فلسطین هغه پوټینو جینکو ماشومانو خولې واضح کړي دي نن ښځو خولې واضح کړي دي نن کورونه تباه شو ختم شو یو یو کس پاتې شو ګریدان پکې لاړل ختم شو او نن خلکو خولې واضح کړي دي موږ هم خولې واضح کړي دي موږ هم چغې وایو چې خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد هر جومات کې دعاګانې کېږي هر چوک کې دعاګانې کېږي د هر مسلمان په زړه کې چې مسلماني د فلسطین د مظلوم مسلمان دپاره دعاګانې کوي نن په عربو کې په جمعتونو کې دعاګانې کېږي نن په عجمو کې دعاګانې کېږي نن په رمضان کې هم دعاګانې کېږي او نن په بې د رمضان هم دعاګانې کېږي الله مدد ولې نه کوي ولې نه کوي په تشه دوا کار نه کېږي زما پیغمبر مبارک په تشه دوا کار ونه ویسته میدان د بدر کې وجنګېده نو الله مدد وکړي موږ صرف او صرف تشو دواګانو ته ځان ټینګ کړی دی بالکل دعا سره الله تقدیر هم به دې حدیث کې راځي لیکن دعا سره اسباب به هم یو ځای کې یو سړی وایي یا الله اوږې ما موړ کا یا الله اوږې ما موړ کا او ښه لاس او خپې دې روغې دي نو داسې مو وایه خدای به دې موړ کړي خو لږ مهرباني وکړه کټ ډک وشه لاړ شه لږ دې میدان ته او لږ دیاړي وکړه خیر دی که په 100 روپۍ دیاړي نه میلاږي په 50 تو که بچو له سره وړه نو الله به دنیا دارالاسباب دی دعا وکړه خو اسباب ورسره جمع کا نن په ټوله دنیا کې فلسطین مظلوم یوازې ولاړ دی هېڅوک مددګار د حکومت په سطح د هغوی شته دی نه وزیر اعظمان هم دوا کې دوا وکړي څوک پلان کې ولا راغی څوک پلان کې به مدد کوي پلان کې به مدد کوي نه نه پته شو دواګانو کار نه کوي مسلمان ولستن هم تیار دي د هغې د مدد د تلو دپاره خو مونږ ته لارې بندې دي مونږ نه شو یو موټی اسرائیل دي او نن یې ټوله دنیا په مخ اغشته ولې د هغه په شا امریکا ولاړه د هغه په شا برطانیه ولاړه د هغه په شا انګریز ولاړ دی داغه پشا يهودي ولاړ دي داغه پشا د دنیا ټول کافر ولاړ دي او هغه ته وي ټیکه خکه ټیکه خکه خزه وجنه خکه ماشومان وجنه خکه او بده ورته ختم کړي ډوډۍ دی ورته ختم کړه جامه دی ورته ختم کړه بلډینګان دی ولا راو غردول دا تخکه آی هاي خدایا نن مسلمان دومرام نشته چې ورته و چې تبت کې یو سیز کنن مسلمانو که صرف یو سیز چې د دې اسرائیلو ګوره دشمن سره چې جنگ کې یو هغه جنگ دی چې هغه د کوتک او د ټوپک جنگ هغه موږ نشو کولی هغه بادشاهان پکې او بادشاهان بې خونده دي بې غیرته دویم څه جنگ دی د معیشت جنگ نن سبا په ټوله دنیا کې جنگ د معیشت دی اسرائیل کنن په ټوله دنیا غالب دی او دنیا په مخ اغشتې را په دې وجه چې هغې خپل معیشت مضبوط کړی او خپله پیسې مضبوطه کړی پیسه ورسره ډېره ده ټکنالوژي ورسره ډېره ده نو د معیشت جنگ خو ته کولی شي که ادا دی چې د هغه د مصنوعاتو نه بیکاټ
چې اسرائیل کم شی جوړ کړی دی ابدا نه استعمال عوام الناس خو کوي خو کومو کمپنو والا مسلمانان چې چا د هغوی ټریډ حاصل کړی دی د هغوی نشانې حاصل کړی کومو کمپنو والا کومو کارخانو والا چې د هغوی په ټریډ پیسه پیدا کوي دوی له پکار دی چې بایکاټ وکړي کوکا کولا او پیپسي خو د اسرائیلو له نه راځي دلته جوړېږي څوک یې جوړوي مسلمان یې جوړوي پیسه پې ګټي دی مسلمان له پکار دی چې تا سره ما خپل شی ختم کړ تجارت زه د لوګي مړ شم خو نه کوم تر ما مسلمان روډ وایي کوم صابون دا صابونونه خو د اسرائیلو نه نه راځي دا خو دلته ستا په ملک کې جوړېږي دا خو د مسلمان ملک کې جوړېږي هغه سره صرف معاهده شوې ده هغه ولا فارموله ورکړې ده هغه ولا خپل ټریډ او خپل نشان ورکړی دی چې ماله به دونه پیسې راکې زما په نوم دا شی جوړوه په دې فارموله به جوړی زیاتې کمې او پکې نه کې دقسې معیار به ساتې دې مسلمان له پکار دی چې بایکاټ خپل شی راوباسه که ها یو خبر راته وکړم زموږ مسلمان څه کوي خفه کېږي ما مړه خو چې چاړه ږدي نو مسلمان به په مسلمان ږدي کافر به دی وایي خو دومره نه لکه مسلمان چې څومره وایي زما یو دوست دی د هغه دوکان دی لري جنرل سټور دی پېښور کې هغه ماته وی چې د اسرائیلو دا مصنوعات دی علما وایي چې بایکاټ دی وکړي نو په کار دا دی چې د هغې مقابله کې مسلمان ښه شی راوباسي مسلمان ښه شی راوباسي چې خلک دا صابون والے دا مال وي کم شی چې د اسرائیلو په 800 تقریبا نه مانه پوره خبره یې را چې په 800 د اسرائیلو کم شی خرڅېده د هغې مقابله کې د مسلمان د کارخانې په 1500 خرڅېده نو چې د اسرائیلو په هغې باندې علما وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 500 ته ورسه د اسرائیلو د هغې نه هم ګران کړه معیار هم خراب دوی له خوند ورکوي اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپیګنډا ستا د پاکستان کارخانو والا لګوي چې اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ وکړي زموږ دا مطلب دا دی والی د هغې متبادل کې دا والی نو ظالمه چې هغه په 800 ستاره په 1500 ته په 400 کا چې خلکو ته نوره مسانتیا پیدا شي زه خیر په 1500 یې ته خرڅوه خو معیار خو د اسرائیلو د مصنوعاتو ورکه که نه نو معیار دې م کمزوري که او قیمت دې م ګران که دا ظالم ظلم کوي دا ظلم کوي دې قصدن خلق مجبور کوي دې خبرې ته چې خلک همغه د اسرائیلو مصنوعات وایي نو الله مدد کوي زما رونو خو کله به الله مدد کوي وایه چې دا رسول الله مبارک فرمای وی مسلمان داسې دی کل جسد الواحد لکه د یو وجود په شان دی حضور پاک فرمای په یو وجود کې چې دا ګوته خوږیږي ټول وجود دردېږي چې دا بله ګوته خوږیږي ټول وجود دردېږي چې خپه خوږیږي ټول وجود دردېږي چې پوزه خوږیږي ټول وجود دردېږي چې غاښ خوږیږي ټول وجود ورسره بېخوبی نو که په مشرق کې مسلمان او دردید پکای چې ټول مسلمان ورسره بېخوبه شي که په مغرب کې مسلمان او دردید پکار دی چې ټول مسلمان ورسره بېخوبه شي او دردېږي دا نشته د چا په سر چې راله د هغه په سر راله په مسلمان کې وحدت او اتفاق نشته زما رونو او قرآن شریف کې الله څه فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا خدای پر رسای د الله په قرآن او د الله په کتاب ټول منګولې ولګي ټول متفق شه د یو بل نه جدا کېږي او دا به کېږي دا یو ځل په دریاب کې یو خامار و چیندخان نو هغه چیندخ په هغه غټ د هغه خامار په هغه غټ چیندخ باندې غوټه وواله هغه چیندخ ورته وایي څه کوې وایي بس ته پکې راته غټ ښکارې لکه دوی چې ته سربری لومبې تا خو مې ګوره ما ته غږ مه کوه زه به تا ته په پلیټ کې یو چیندخ روزانه پیش کوم ګرځې به په دې سوړو کې په دې چیندخانو پسې او یو به ما وخورې نو څه یو کس به مړ شم نور به دنه په سوړو نه نوځي بیا به ته کم ځای ګرځې یو به دله دروازې در کوم
هغه ما خامار وې دا خو ډېره اسانه خبره شوه دې غټ چیندخ به یو راوسته او خامار له به یې ورکو خامار به خوړه بلو به بل بچی راوسته خامار به خوړه بل به بل بچی راوسته خامار به خوړه خو چې ټول بچی ختم شو نو هغه غټ چیندخ چې کم مشرو نو خامار ته وایي چې خامار ورته یې راوړه که نه دا پرون خو د شی راوړې اوسه پورې ما له خو دې خوراک بند کړه وایي چندخان ختم شو وایي زه به څه خورم نو وایي زه دله سره څه وکړم ما خو هغه ټول بچي او نوسي او تربوران او ویرونه او خورهي او چې څومره واړه چندخانو غوټ در باندې ووال اوس خو بل نشته څه وکړم نو بس چې نشته نو ته ځان تیاروه وی ما چې را سره دونه موده ښه وکړله وی ښه پرېږده ښه دا دي چې زه الواق تېر کړم ښه دې ته وایي چې کړپ شو هماغه چندخ یې تېر که خیر وکړه دغه زموږ د مسلمانانو مزل ما ته غږ مه کوه هغه خوره ما ته غږ مه کوه زه دې ملګري ظاهري به چغې مغې وامه خو نور دې د ملګري ما ته غږ مه کوه بل خوره اخره کې به دې تېروي الواق به دې تېروي یو هم نه پرېږدي دا غم د کم ځای نه جوړ شوی دی پته راته شته دا د دې فلسطین د مشرانو د نیکونو نه جوړ شوی دی غم دغه ځای نه جوړ دی یهودیان رالل او د دوی نه آبادۍ اخیستې او دوی به پرې خرڅول ځمکې اخیستې او دوی به خرڅولې او د زرو شی به یې ته په لک اخیسته د لک شی به یې ته په کروړ اخیسته پیسه خو هغې سره ډېره ده او د دنیا مسلمانانو د فلسطینیانو ته مینت وکړه چې د خدای خاطر وکړې مه خرڅوی پې مه خرڅوی مه خرڅوی دا درته شته کېږي ګورې سبا به دې تنګ یې هغې وې د لکو شی په کروړ ولې مه خرڅوه د زرو شی په لک اخلي ولې مه خرڅوه په ډېرو پیسو اخلي خولې ورته خوږه کړې وه موږ ستاسو ملګري یو ځای نه یې پې خرڅول دومره یې ترې واخېستل چې اخره کې وې دا زموږ وطن دی وځای اوس ورته پلاران جوړ شوي ګورې دا قصه نن یهودیانو اسرائیلو په نورو ملکونو کې هم شروع کړې ده رورې په خلکو لاس خوړلی دی او پرېږده منه تاسو زموږ دوستان یې تاسو زموږ وروڼه یې تاسو سره زموږ مینه ده او تاسو سره محبت دی تاسو له په وطن کې موږ روډونه جوړو تاسو له په وطن کې کارخانې جوړو تاسو له ایرپورټونه جوړو په دې ورته خولې خوږې کړې دي او لګیا دي یهودیان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده دجال به راځي یهودیان به ورسره د یهودو حکومت به او بیا به خدای د عیسی علیه السلام په لار د دجال مردار کی او یهودیان به خدای مردار کی دا به رستو خبرې زمونږ د خبرې نه قصې نه رستو خبره ده مونږ د الله پاک د مسلمانانو په منځ کې قوت او طاقت او د مسلمانانو په زړه کې د خدای پاک اتفاق پیدا اتفاق نشته یوه دویمه مونږ د علماو نه لرې یو کنه صحابانو جوړ کړه رسول الله مبارک ته حضور پاک خدای پاک ته دعا وکړه نن امت منتشر دی یو بل سره اتفاق نشته او د خپلو علماو نه لرې دي علماو پسې خبرې کوي د الله مدد به رقم ځای نه راشي سلطان محمود غزنوي چې هغه د غزني نه را شروع شو او ستا د پاکستان په دې علاقو بې انډیا ته لاړ او ټوله انډیا یې قبضه کړه دا د چا په برکت دا د علماو د دعا په برکت راغی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه لوی بزرګو د زمانه لوی عالم مو لوی بزرګ مو خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه وی خواجه صاحب زه خو په دې هندوانو باندې په دې کافرو جهاد کوم زه خو د اسلام خدمت کوم او د مسلمانۍ خورول غواړم ما ته دعا وکړه هغه لاس اوچت او د خدای په دربار کې پیشبني پاسېده او ډېر یې وجاړل یا الله د محمود غزنوي مدد وکړي او بیا خپله چوغه راواغېسته او محمود غزنوي ته یې په شا ور واچوله وی بچې دا چوغه مې درته په شا در واچوله زه الله به دې مدد کوي د غزني نه خطا شو او په سومنات د پاسه د اسلام جنډه ودرول او د سومنات چې کومه غټه د هندوانو مندر و که نه چې هغه کله فتح کو
هغه کې یو بوتو په دې میانس کې وېزان دو د هغې د وجې به هندوان په خپل دین کلک په میانس کې وېزان دو رسۍ پکې نه وه چې بره سره تړلې شوې وه لاندې هم څه چبوتره نه وه په میانس کې ولاړو نو ښي طرف ته نه ګس طرف ته نه داسې نه داسې نه بره هېڅ بره څه کنیکشن نه هغه هندوان بمبړان وله رالل وي مهرباني وکړه ټول زمونږ مندرونه دې ختم کړل دا یو راته پرېږده دې کې زمونږ مشر خدای دی او تراشه صاحب وګوره ورته ته خو زمونږ خدای وګوره که نه ته خو یې نه منې وګوره په هوا کې ولاړه بره سشته چې بره چت پورې وېزان دي نه لاندې سشته چې په هغې ولاړې نه اور په میان او چې ته څومره پیسې غواړې مونږ درکوو دا یو راته پرېږده محمود غزنوي رحمت الله علیه خپل فوج راغونډ کړ وی یاره وی یو کار به وکړو وی دا یو مندر به ورته پرېږدو څه چل کېږي د دنیا مندران هم روان کړل دا یو به ورته پرېږدي او د دنیا چې موږ څه غواړو سره او سپین او پیسې راکوي د هندوان وابلو ته موږ به د جهاد سامان به برابر کړو او دا یو مندر که پرې څه چل کېږي د شپې اوده شو خوب یې چې دوه فرشتې دي هغوی روان کړی دی جنت ته دا محمود غزنوي او نورې دوه فرشتې ورلې هغې د مټه ونیوه وی پرېږدې دې دوزخ ته بوځو هغه مخکنۍ فرشتې ورته وی وی نه دا خو بت شکن دي بوتان ماتوي دی خو د غزني نه راخطا شو انډیا ته راورسېد او په دې لارې ټول مندرونه مات کړو چې څومره بوتانو ټولې ټوکړې ټوکړې کړل بت شکن دی بت ماتونکی دی جنت ته بوځو انورې ورته وی بت شکن و خو اوس بت فروش دي بوتان خرڅوي پیسې پیلي بت فروش دی په بوتانو پیسې اخلي بوتان خرڅوي موږ ته پرې دوزخ ته بوځو بس راویښ شو چې راویښ شو نو ملګري راغونډ کړل بس وی ما خوب ولیده دا چې د دې نه موږ پیسې اخلو په دې بوت اخلو هله شا به اډرې وکړو دا مندر هم مات کې چې ورلله هغه بوت په میانس کې وېزان دو هغې ورسره سا جیبه لوبه کړې فوج کې هوښیاران هم شته که نه او د ابوالحسن خرقاني چوغه ورته په غاړه اچولې ده هغه ورته دعا کړې ده نو فوج کې ورته یو ملګري وي داسې کار وکړئ صاحب دوی یو ټکنالوژي اختیار کړې ده دې دیوال کې مقناطیس لګولی دی دلته هم لګولی دی دې کې هم لګولی دی دلته هم لګولی دی بره په چت هم لګولی دی لاندې هم لګولی دی او دا بوت هم مقناطیسي بوت دی نو دا بوت داسې اندازه باندې دوی اویدان کړی دی چې هغه دیوال یې ځان ته راکاږي دی یې ځان ته راکاږي دی ځان ته راکاږي دا بل یې دی په ځان ته راکاږي ځمکه یې ځان ته راکاږي چت یې ځان ته راکاږي نو دی په دې میانس کې معلق دی ویدان دی نه یو خوا تلی شي نه بل خوا تلی شي وی داسې وکوه دا دیوال وغورځو چې دا یو دیوال یې سینګ وغورځو بس دا مقناطیس ختم شو ابل پې زورور شو چې طلق شو بوت هلته لاړ بوت له اوسپنې سندان او سټک راوبرو چې ټوکړي ټوکړي یې کړو چې ټوکړي ټوکړي یې کړ بوټ په خېټه کې دومره ملغلرې او هیرې او جواهرات پرتو که نه خېټه سمه د پاکستان خزانه وه خیر د پاکستان خزانه خو تشه پشه ده هغې کې خو هېڅ هم نشته خو د بشیر جان نه یادوم بشیر جان خېټه د کولمو ډکه ده او د وازګې ډکه ده نو خېټه یې ټوله د هیرو او دا ملغلرو دومره مال پکې راوت چې هغوی څومره ورکوو د هغې نه پکې زیات راوت زما به دې خبره ورسېدې دا ولې دا محمود غزنوي سره د الله مدد ولې دا ورسره د خپلو علماو د مشایخو دعاګانې دوه څیزونه شو که دا دوه څیزونه نن په مسلمان کې رالل قسم په خدای دا خو یهودیان نه چې امریکا دا ټوله دنیا یو دی شي چې دا خپه به هم د ځمکې راوچته نه کړي یو په مسلمان کې اتفاق او اتحاد 52 ملکونه د کافرانو 2 ملکونه د کافرانو د مسلمان په مقابله کې یو د یو نظریه د بلبله نظریه د بلبله نظریه یو هندو دی یو یهودي دی یو عیسائی دی یو بل دی بل او مسلمان خدای یو مني پیغمبر یو مني سوالو واړه اختلاف دي یو ته کافر وي بلبل ته کافر یو سره انخته بلبل سره انخته نو یو د مسلمان اتفاق پکار دی په اتفاق د پیغمبر زمانه کې د مسلمانانو منځ کې اتفاق لږ غوندې په احد کې
اجتهادی غلطی و حقیقتا نه د صحابو نه معمولی غوندې یو اجتهادي غلطی شوی و الله په دومره خفه شو لګه غوندې بې اتفاقي راغله لګه هم اجتهادي غلطی و قصدن د پیغمبر خلاف نه دی کړی قصدن د امیر خلاف نه دی کړی پټ الله غوسه شو یا مسلمانان شهیدان نن مسلمانان تتر بیتر دي هغه د چیندخ او د خامار مسله ده تتر بیتر دي او بل نن د خپل علماء نه دعا نه دي بلکې د علماء خلاف لګي نن په علماء باندې خلک بدګمانه کوي اے ظالمانو خدای ته وګورئ دا علماء د دې ملک خیر خواهان دا علماء د دې وطن خیر خواهان دي دا علماء د دې دین دشمنان نه دي د دین پیروکار د دین حفاظت کوونکي دي د دې ملک حفاظت کوونکي دي مونږ خو وایو چې دا ملک وي مونږ به یو تاسو ټول وایو ایو جاپانی نه مې تاسو کو مې تاسو د خپل ملک هغه مونږ د خپل کور خیال نه ساتو دومره چې د ملک خیال ساتو مې دا ولې وایي که کور مې خراب شو بل ځای به واله کدل ترا ته مسله پیښه شو بل ځای به کور واله کدا او غرزت بل ځای به والم او که ملک مې خراب شو سبب دا ملک چې وي کنه نو مونږ به یو دا عمل چې زمونږ مدرسه وي زمونږ سکول وي زمونږ کالج وي زمونږ پټۍ وي زمونږ عزت وي زمونږ حیا وي ملک کې نه نو اس بني زمونږ د علما دا د ملک خیر خواهان دا عوام ولس د ملک خیر خواهان نو حکمران طبقې ته دویم چې علماء سره بینه وکړي محبت وکړي د علماء د زړه نه دعا والی او اتفاق پیدا کړي نو الله به عمل شي دا څه حالات زموږ په دې ملک کې روان دي په دې دنیا کې روان دي هر ملک کې فتنې دي د کافرانو ملکونو کې نشته د مسلمانانو په ملکونو کې دي په هر ملک کې په هر وطن کې هر ځای جنګ او جګړې او اختلافات دا شی چې پکې وي د الله مدد بني نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي دا یو اخیری خبره برته وکړم دا دغه چې د تاتاریانو باندې یو د صحابه د افریقې ځنګل ته لاړل دا وره صحابه د افریقې ځنګل ته لاړل هلته یو قوم تاتاریان یې ورته وي ډېر خطرناک خلک و ځنګلیان خلک و چې صحابه ول صحابه په چا څه پروا ساتله هغه تاتاریان ورته وي په دې ځنګل کې مه ورځئ په دې لار دا خو ټول د مارانو لړمانانو او د زناورو د زمرو او د شرمخانو ډک دی که ورلې تباه کوي مو د ټول ډک دی د دې سیزونو باندې هغه صحابه او هغه تاتاریانو ته په قلار کښېنې چې کوم پکې مشر صحابي هغه آواز وکړ ای د ځنګل زمرو شرمخانو مارانو لړمانانو د رسول الله مبارک صحابه په دې لاره در روان لارې خوشې کې ځنګل خوشې کې ختم اوځئ د پیغمبر صحابو ته لاره پرېږدئ وایي قسم دی چې دا زمري او شرمخان او دا ماران لړمانان داسې په منډه د ځنګل نه تښتېدل چې ټول ځنګل یې خالي پرېښود هغه تاتاریانو چې د صحابو دا کرامت او برکت ولیده ځنګلي قوم ځنګلي چې هغوی به انسانان خوړل هغه ځنګلي قوم چې بچې به یې ناجوړه چې خپل بچې به یې خوړل هغه الله پاک ټول مسلمانان دا مسلمان یو اتفاق او یو وحدت نو الله پاک قرآن شریف کې فرمایي مارته آیت ته الله پاک د قرآن شریف وی ان ینصرکم الله تاسو په ځل کې د الله د دین مدد وي چې د الله دین سره مدد کوم په ځل کې د دین مې نه نو فلا غالب لکم څوک شته نه چې ستاسو په خلاف را پاسه تاسو ختم کی وی یخذلکم ومن الذی ینصرکم من بعده او کله مو رسوا کوي او دشمن را تر اوچت کې او تا په زیر کې او تباری کې په نو سوچته د خدای نه پس چې ستا مدد وکي نه نو فیصله څه شو علی الله فلیتوکل المؤمنون مسلمان له پکای چې په خپل رب باور نو پر رب باور الکیږي چې موږ اتفاق پیدان کې پیدا کو ټول مسلمانان اتفاق پیدا کی او خپل علما او مشایخ ته رجوع کو دا غینه دعاګانې غواړم دعا وکړئ الہ العالمین بالخصوص د فلسطین مظلوم مسلمان ته دعا وکړئ
مونږ خو اسم نشو کولی چې خدای ته مدد وکړي. نن خو مسلمان حکمران ټول په اختلافاتو شکار دی. دا یو دعا تا نه کولی شو الله د مسلمانانو د مظلوم فلسطینیانو مدد وکړي، د مظلومانو مدد وکړي. او څومره ظالمان چې دا ظلم یې وکړه، دا مشر یې ولا بل شهید که نور د دنیا خلک یې شهیدان کړل، الله ټول په خپل قهر او غضب تباه او برباد کړي، ټول په خپل قهر او غضب تباه کړي. کوم دی چې مسلمان د کافر د لاسه په مظلومیت کې پروت دی، خدایا هغه کافر ټول په سترګو وړاندې کې ورته تباه کړي. د مسلمانانو مدد وکړي الله، د مسلمانانو د کشمیر د مسلمانانو الله، د فلسطین د مسلمانانو الله د ټولو مدد وکړي. دعا وکړئ. سبا دي بیماران دي، یو مریض دی هغه ما ته وختي ټلیفون وکړ په هسپتال کې پروت دی او بېهوشه دی. بل یو ملګری زمونږ لیاقت حاجي صاحب نوم یې دی، د ملا اپریشن یې کړی دی پېښور، هغه ته دعا وکړئ الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او شفا والا ورکړي. جی انعام دی چپړو والا هغه هم بیمار دی، دعا ورته وکړئ چې الله ولا شفا ورکړي. څومره مریضان دی الله ته ولا شفا ورکړي. او دا بعضې کسان وفات شوي دي، زمونږ د دې میروزو د دې کندي د ندیم خان مور وفات شوې وه، ډېر ښه بنیادم ځکه زمونږ خو ګاونډ کې پاتې شوي یو او ډېره بیماري غریبې تېره کړې ده. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله د قبر تیارې رڼا کړي، او چې کومې بیمارۍ تېرې کړي دي هغه ول الله د آخرت د خوشحالو ذریعه وګرځي. ټولو وارثانو له خدای صبر ورکړي. د میروزو د کندي د احمد جان رور وفات شوی الله، او د سرکی د انعام الله حاجي صاحب خور وفات شوی ده، الله دې مغفرتونه نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. زمونږ سړیرو یو حاجي صاحب دی، جلال عالم حاجي صاحب هره جمعه دلته راځي، د هغه مور وفات شوې وه. ما دا اراده م کړې وه مې زه دعا عالم ورشم، خو لږ بیمار وم لا نړم. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله یې ته د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، ټول وارثانو له خدای پاکه صبر ورکړي. حمزه مور بیماره ده، الله دې وله شفا ورکړي. دا یو تپوس کوي د درود ابراهیمي علاوه یو درود وایي ثواب یې ډېر کېږي. ټول درودونه چې کوم کې اللهم صل راغلی دی نو بس دا ټول درود شریف دی، هر یو ویلی شي. خو درود ابراهیمي لږ ښه دی، بهتر دی، ثواب یې زیات دی. او دا اللهم صل ځان له درود شریف دی، اللهم بارک ځان له دی، دا دوه درود شریف دی. مختصر درود بالکل ویلی شي، مختصر وی که صرف دا وی چې اللهم صل علی محمد دام درود دی، وصلی الله علی محمد دام درود دی، وصلی الله علی النبی الامی دام درود دی. ثواب په ټولو کې شته دی. د شاه فیصل د تره زوی اپریشن دی، الله دعا وله وکړي، روغ صحتونه نصیب کړي، بیماران له روغ صحتونه ورکړي. چې څوک پریشان دي پریشانی په خوشحالو بدلې کړي. خدای پاک ظالمانو ته هدایت وکړي، هدایت یې په قسمت کې نه نو خدای خپل قهر سره ووایي. هر یو ظالم چې وي خدای زمونږ د بچو حفاظت نصیب کړي، تم د مسلمان د فتنو نه، د ګوند د فتنو نه، او خدای د حاسدینو د حسد او شریانو د شر نه پار نه امان کې وساتي. د خیر او د برکت او د عافیت زندګۍ نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.